صوبایي حکومت اعلان کړی نو پښتون خو یې په فلمونو تباه کړ. پخوا به د بدرمنیر فلمونه کتل، اوس 15 کاله یې ورپسې دا بل یو بدرمنیر یې ورله را پیدا کړی دی او بس د فلمونه به ګوري. موږ قام په دې به چرې پوه نه شو. موږ چې څه ته هغه قامي حق وایو هغه دا دی، کو چرې د پښتون قوم په خپل حق پوه شو او د خپل حق دپاره څه کوشش وکړو، نو لوډ شیډینګ د اختر پر ورځ نه چې انشاءالله د پښتنو خاوره دونه بجلی جوړوي چې په دې خاوره به چرې هم لوډ شیډینګ ونه شي. دا خاوره د خپل ضرورت نه زیاته بجلی جوړوي او خپل ضرورت دوه چنده دام نه چې څه لږه ډېره زیاته دوه چنده بجلی جوړوي. خو بدقسمتۍ نه موږ په یو داسې ملک کې ژوند کوو چې د ملک او اوه یو کاله موږ په وفاقیت وخوړو او بیا د وفاقیت نه دی مطلب بیا اسلام آباد هم نی، د وفاقیت نه دی एकदम مطلب لاړ شي لاهور ته، پنجاب ته، او هغه وفاقیت بیا موږ هم وایي دا زموږ قام هم ورپسې روانې دي، وایي دا هسې بس د قام خبرې دي په دې خلک تقسیمول دي. خو د هغې وفاقیت تاوان دا دی چې نن بجلی زما ده مزې پې د پنجاب روانې دي. تا چې څنګه ووې زما بنیادي ضرورت نه پوره کېږي. زه دا ګڼم چې نن سبا دور کې بجلی یو بنیادي ضرورت دی، دا سهولت نه دی، دا د سهولت نه ضرورت ته وړېدلی دی. او په دې دور کې ته دا سوچ نشې کولی چې یو ځای کې به بجلی نه وي او هلته به خلک ژوند کوي. دا داسې دور دی چې نن سبا خو د نیټورک دور دی، نن سبا خو د موبایلو دور دی، نن سبا خو ټوله دنیا په الکترونکس روانه ده او الکترونکس خو بغیر بجلی ته تصور هم نشې کولی. او موږ بیا داسې بدقسمته قام یو چې خپل بجلی لرو، خو چونکې په دې ملک کې د دې نه به اندازه وکړو چې زمونږ د پښتون قوم په دې ملک کې څونه خلک دې ته څونه مینه لري چې خپله بجلی کې زمونږ حل دی.